هر بدل دپار یو توفان لرو رشدي ارکان الله پشن جانان لرو هر بدل دپار یو توفان لرو عجيب وانت اخلاق لري تقوى لك انسان ما ينطق حديث ابا قرآن بنتي قربان ما ينطق حديث ابا قرآن بنتي قربان ذات جلال الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سورة الاعراف منگا شروع کرے ہو دی سورت کی بنیادی طور باندی درے مسئلے ذکر کولی یو مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دیما مسئلہ اتباع ما انزلو کہ اللہ دا حکم تابعداریو کئی اور دریما مسئلہ توحید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ لدی آیت تعلق ما قبل آیت سرد یسألونک عن الساعت ایان مرساہم اذا خلق دتانا تپوس کی قیامت با کلا واقع کی گی مددی زینا بل جواب دادے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا حاصل دادے جماعت دا قیامت علم نشتے زکا ما تقبل دزان ببارک کی پتہ نشتے جماعت با نقصان رسی کماعت با نفع رسی نکی تقبل زان ببارک کی بات پتہ نشتے دا قیامت ببارک کی با ما تسپتو لگی قل لا املک لنفسی قلوة پیغمبرا لا املکو اختیار نلرمزو لنفسی دا پارا دا نفس قل نفعا ندا فیدی ولا ضرا ندا نقصانو نزانتا فیدا رسولیشم ولا ضرا ندا زانا نقصان لرک ولیشم من نفی دا تصرف مشا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصرف نبے بریلین وہی جو پکڑے اللہ چڑھائے گا محمد جو پکڑے محمد چڑھائے گا کون وہی کہ اللہ سکونی نبی علیہ السلام بھی اخلاص کی لیکن کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکونی سوک آگا لرا اخلاص ان کے نشتوے نو پیغمبر لائی دا دغا ورکڑے مقام ورکڑے تصرف کی دے کارساز دے پا عالم کی قلو ملا ولیان اللہ پیران اللہ اغوی دا اختیارات ورکڑی بھی حال دا نبی علیہ السلام فرمائی قولو یا پیغمبر دی امتا لا املکو اختیار لنفسی دا پارا دا نفل نفعا دا سیدی ولا ضرن دا نقصانا الا ما شاء اللہ دا استثناء منقطع دا یعنی آغا چی اللہ غواری ما تا نفع امرا رسولی شی ما تا نقصان امرا رسولی شی خذا فقبلا جدی اختیار نلرب ولو كنت عالم الغیب
لستكثرت من الخير او کچرتا زپوه پپټو سيزونو باندې لستكثرت من الخير ما بزان ډیر خیرونه غوښتلیو لستكثرت من الخير ډیر خیرونه به جمع کړیو ما تبدا نقصانات نو رسیدلی ما تبدا تکلیفونه نو را رسیدلی خو ما تذکر او رسیدل چې ما ته انجام او عاقبت پته نه وه ډېره معلومه شوه چې نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب نه دی کم خلک چې دا وایي چې نبي علیه السلام عالم الغیب دی فما کان و ما یکون باندې خبر دی نو هغوی په خطا باندې دي ځکه الله خپل پیغمبر ته چې دا اعلان وکړه چې لا املک لنفسي نفعا ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير کچرته زه په غیب باندې پوم نو ما به ځان ډېر خیرونه تلاش کړي د نبي علیه الصلاة والسلام که د ما کان و ما یکون پته وی د نبي علیه الصلاة والسلام په بیبي باندې تهمت لګېدلی دی لیکن نبي علیه الصلاة والسلام ته پته نشته پریشانه دی نو که نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب وی نو پریشانی به وه بلکل نه به وه دارنګې که نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب وی د نبي علیه الصلاة والسلام نه ګیر چاپېره په بانډو کې منافقین ګرځېدل او پاتې کېدل او الله ورته فرمایي وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم استانه ګیر چاپېره په بانډو کې منافقان پاتې کېږي لیکن تا ته پته نشته او مونږ ته د هغې پته ده نو معلومه شوه چې نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب نه دی البته بعضو روایتو کې او بعض د قرآن آیتونو نه بعض خلک استدلال کوي چې وګوره نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې زه تاسو له د غیب خبر نه راکومه نو د غیب خبر دې ته علم غیب نشي ویلی دوه شیزونه یو ته ویلی شي علم غیب دې ته ویلی شي چې بغیر د اسبابو نه یو کس ته کلیات ښودل او جزئیات ښودل او انباء الغیب دې ته ویلی شي چې بغیر چې چاته ته وښیي چې بهی دا خبره داسې ده او علم غیب دې ته ویلی شي چې بغیر د سبب نه یو سړی په ما کان و ما یکون باندې پوهي نبی علیه السلام چې کوم ځای کې خبر ورکوي نو هغه په علم وحي سره د وحي په ذریعې سره نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر ورکړی شوی دی نو هغې ته علم الغیب نشي ویلی بلکې هغې ته انباء الغیب ویلی شي نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ولو كنت اعلم الغیب که چېرته زه پوهېدی په غیب باندې لاستکثرت من الخیر خامخا ما به ځانه ډېر خیرونه جمع کړي ما ته به هېڅ نقصان نه را رسېدلی وما مسني السوء نه به ورسېدلی ما ته هېڅ تکلیف ان انا چا سوال وکړو چې تو عالم الغیب نه یې تو متصرف نه یې نو ته څه شی جواب دا دی ان انا نه یم زه الا نذیر مگر یرا ورکوونکی ما وبشیر زیر ورکوونکی لقوم یؤمنون هغه قوم ته یؤمنون چې څوک یقین کوونکي دي چې څوک ایمان راوړي نو هغوی ته زیر ورکوم او چې څوک مثلا نه مني نو هغوی ته یرا ورکومه نو په دې آیت کې د نبي صلی الله علیه وسلم نه د علم غیب نفي وشوه او دارنګې د تصرف هم نفي وشوه چې نبي علیه السلام نه کارساز دی او نه عالم الغیب دی من ورسارا من عشق رجال